اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے سخت حالات کے باوجود آپ جس طرح نکلے ہیں اور جس طرح آج آپ اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے دوستو، یہاں پر میں اپنے کیبنٹ ممبرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، آئی ایس ایف، یوتھ اور پشاور کی تنظیم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو، آج یہاں پر اکٹھا ہونے کا ایک مقصد ہے، اور جس طرح آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ لگ سبر ہو گئی منم شاہ سے منع لے میرا زندہ باد لگ سبر ہو گئی۔ میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، منم زندہ باد۔ میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ جو آج آپ جس تعداد میں نکلے ہیں اور جس طرح آپ کا جذبہ اور جنون ہے، تو عمران خان کا کھلاڑی اب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان سخت حالات میں آپ کیوں جلسے کرانے خیبر پختونخوا میں پورے خیبر پختونخوا میں جلسے کرانے نکلے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، میرے دوستو، اگر ان سخت حالات میں نہ نکلوں تو کون نکلے گا؟ کون عمران خان کا ویژن، ان کی جو سوچ ہے، عوام تک کون پہنچائے گا؟ اور جو یہ میرے بھائی ہیں، جو میرے چھوٹے بھائی ہیں، جو میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے جذبے کو اٹھانا یہ میرا کام ہے کہ میں نکلوں پورے خیبر پختونخوا میں اور اپنے عوام اور اپنے دوستوں کو بتا سکوں اور اپنے کھلاڑیوں کو بتا سکوں کہ یہ عمران خان کا ویژن ہے، اور آپ نے ہر محلے، ہر گاؤں جا کے ان کا میسج لوگوں کو پہنچانا ہے۔ دوستو، آج بالکل سخت حالات ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، بالکل سخت حالات ہے۔ میں ان سخت حالات اکیلے عمران خان کے سامنے نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے سامنے بھی ہے۔ جب مجھے حکومت ملی، دیکھے 4 بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس تھے ہمارے۔ جو سب سے بڑا چیلنجنگ پروجیکٹ تھا، جو کام تھا، وہ فوٹا مرجر تھا، جو الحمدللہ ایک چیلنج تھا، ایک سخت چیلنج تھا، لیکن آپ لوگوں کے تعاون سے اور اللہ کے فضل سے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اور ان کے فل سپورٹ کے ساتھ فوٹا مرجر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور وہاں پر اب الحمدللہ ترقیاتی کام بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ وہاں سے ہم نے زیرو سے سٹارٹ لیا تھا، اور اب الحمدللہ وہاں پر ٹھیک ٹھاک ڈیولپمنٹل کام اور امن و امان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ کے پشاور کا بی آر ٹی، جو اب الحمدللہ پشاور کے باسی، خیبر پختونخوا کے لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد سوات فیز 1، موٹر وے فیز 1، اور آخری جو پروجیکٹ مجھے ملا تھا وہ اکنامک زون، رشک اکنامک زون۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ جو اکانومی کی کنڈیشن تھی پاکستان کی، وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور جن حالات میں عمران خان کو حکومت ملی، ایون ہمارے پاس جو انہوں نے قرضے لیے ہیں ان کے قسط ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے، ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا۔
لیکن خان صاحب کی حوصلے کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے دوست ممالک سے مدد لی اور جس طرح انہوں نے اکانومی کو اٹھانا شروع کر دیا، تو بدقسمتی سے کووڈ-19 کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ اور جس طریقے سے عمران خان کی ویژن کے مطابق اور انہوں نے جو ان کے احکامات کے مطابق جس طرح ہم کووڈ-19 سے نکلے، میرے خیال میں پاکستان دنیا کا 30 نمبر پر ملک ہے جو اپنی معیشت کو سنبھال سکا۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی دنیا میں جتنی بھی بڑی معیشت تھی ان کو جو دھچکا لگا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو مجبوراً پوری دنیا میں آئل پرائسز مہنگائی کی ایک لہر آئی، تو اس کو جس طرح عمران خان نے فیس کیا اور آپ کے سامنے انہوں نے اپنے سارے جتنے بھی معاملات دنیا کی مہنگائی کے حوالے سے وہ آپ سب کے سامنے رکھ دی۔ دوستو، مہنگائی کا ایک فیکٹر تو یہ تھا کووڈ-19، لیکن اس سے پہلے جو حکومتیں آئی، جو 71 سال اس پاکستان پر انہوں نے حکومت کی، تو آپ نے دیکھا کہ جو سائیکل کو پنکچر لگاتا تھا وہ کروڑپتی رپتی بن گیا، جو لوہے کو ہتھوڑا مارتا تھا وہ کرپتی بن گیا، جو میٹر کی ریڈنگ لکھتا تھا وہ کروڑپتی بن گیا، اور جو سنیما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا وہ ارب پتی بن گیا۔ میرے دوستو کوئی آیا، اس نے کہا روٹی کپڑا مکان، انہوں نے ہمیں لوٹا۔ اس کے بعد آئے پرخور و پر اختیار، کوئی اسلام کے پیچھے چھپ کے اس نے اس قومی خزانے کو لوٹا، اور کوئی آیا کہ قرض اتارو ملک سنوارو۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے ملک کو لوٹا، یہ کرپشن کے بادشاہ تھے۔ اور جب ہماری باری آئی تو آپ دیکھ لیں جی، 2008 تک آپ کے 8,000 ارب روپے قرضہ، اور 2008 سے 2018 تک 30,000 ارب روپے قرضہ۔ یہ قرض کون اتارے گا؟ یہ ہم ہی لوگ اتاریں گے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہی اترے گا۔ تو یہ جنہوں نے جو چوری کی اور ڈاکہ ڈالے آپ کی حقوق پر، اور آپ پر ملا کہتے نکلتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے، تو مہنگائی نے تو آنا ہی تھا۔ ایک طرف پوری دنیا کی معیشت کو آپ دیکھ لیں اور دوسری طرف اس ملک کے قرضوں کو آپ دیکھ لیں۔ ان قرضوں کو کس نے واپس کرنا ہے؟ یہ عمران خان نے واپس کرنا ہے، اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے واپس ہونا ہے۔ تو یہ سارے جتنے انہوں نے اس ملک کو لوٹا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے کرنا ہے، دیکھیں ہم نے مہنگائی کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے، آپ نے فیس کرنا ہے ان سب چیزوں کو۔ دیکھیں قومیں تب بندی ہے جب وہ سخت وقت سے گزر جائے، تب قومیں بندی ہے۔ یہ ایک سخت وقت ہے، انشاءاللہ ان کا ہم مقابلہ کریں گے عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس سخت حالات کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ تب یہ قوم ابھر آئے گی، اور انشاءاللہ اس قوم میں ہمت ہے، یہ نڈر قوم ہے، اور خاص کر خیبر پختونخوا اور آج جو میں پشاور میں کھڑا ہوں، یہ غیر پختون عوام ہے، نڈر قوم ہے۔ انشاءاللہ یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کھڑے تھے، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ دا ملګری وي پښتو کې به اوس خبرې سره وکړم. ګوره ولنۍ خبره دا ده، بالکل سخت حالات دي، په دې کې هېڅ شک هم نشته. دا مقابله به تاسو کوئ، دا مقابله به زه کوم، دا مقابله به تاسو کوئ. موږ به عمران خان په دې سخت حالات کې یوازې نه پرېږدو. په دنیا کې مهنګایي ده، د ډېرو خلکو د کور نه خامخا څوک په بهر دنیا کې دی، د هغو نه تپوس وکړئ چې په دنیا کې څومره مهنګایي راغلې ده. دلته خو بیا هم الحمدلله ګزاره کېږي، موږ د یو بل سره به ګزاره کوو، خو دا مهنګایي به صوبایي حکومت څنګه کنټرول کوي؟ نمبر 1 صحت کارډ. تاسو صحت کارډ کتلی دی، ستاسو لپاره د خیبر دا واحده صوبه ده د پاکستان او په دنیا کې داسې هیلث سسټم نشته کوم چې تاسو له موږ درکړی دی. دا اللہ په فضل سره 10 لک روپے د خیبر پختونخوا شہری په جیب کې پرتی دي. الله دې بچا باندې سخت وخت راولي، الله دې موږ ټول د بیمارونو محفوظ وساتي. خو
کو چرتراله د الله تعالی امتحان دی نو ستا به نه یېرېږې ستا په جیب کې 10 لکه روپۍ پرتې دي او د پاکستان په کوم هسپتال کې خاص هسپتال کې علاج کول غواړي تا به علاج فری ملاوي دې نه وروسته کسان کارډ کوم چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې وړه وړه کاشتکاران دي دلته غټ زمینداران نشته د پنجاب او سندھ باندې کې د هغو لپاره کسان کارډ چې هغو ته تخمونه سرې وغیره او انسیکټیساید پیسټیساید ځین دا ورته په کم قیمت باندې میلاو شي دا کسان کارډ دریم چې دی انشاءالله مونږ به د خپل بچو د ځوانانو ته د حیثیت د ځوانانو ولاړ دي یوت والا ولاړ دي دو ته مونږ ایجوکیشن کارډ ورکوو انشاءالله او هغه ایجوکیشن کارډ د خلکو لپاره چې د چا وس نه کېږي او هغه د پاکستان په یو ښه تعلیمي اداره کې سبق ویل غواړي انشاءالله د خیبر پښتونخوا حکومت به هغه سپورټ کوي او فری تعلیم به پرې کوي انشاءالله ولدي درېیمه خبره څلورمه خبره هغه د انصاف فوډ کارډ په شکل کې ما 10 ارب روپۍ ښودې په دې بجټ کې چې زه به دې غریبانانو ته او عام ولس ته فوډ کارډ ورکوم چې په هغې باندې به 15 څلور چې کوم د خوراک ضروري اشیا دي هغه به ورله بلکل فری میلاویږي خو عمران خان 135 ارب روپو چې کوم د احساس پروګرام ته کوم پیکیج اناؤنس کړی دی په هغې کې د خیبر پښتونخوا 70% حصه ده 13.5 ارب روپۍ موږ هغې کې جمع کوو هغو ته به ورکوو او 30% سبسډي به تاسو ته به میلاویږي انشاءالله ګوره د هغې نه علاوه کومه واده چې موږ په بجټ کې کړې وه چې موږ خپل ائمه کرام ته 10,000 روپۍ میاشت ورکوو هغه هم شروع شوي دی انشاءالله زموږ چې کوم 16,000 په خیبر پښتونخوا کې ائمه کرام دی هغو له به 10,000 روپۍ میاشت میلاویږي انشاءالله زما وروڼو تاسو به وایئ چې دا خو د دې وخت خبره ده زه در سره یو واده کوم او تاسو به ما سره یو واده کوئ تاسو به ما سره دا واده کوئ چې تاسو به د عمران خان سره همیشه دپاره ولاړ یې ولاړ به یې که ونه ولاړ اواز صحیح نه راځي پکار دی چې شاته نه اواز راشي چې تاسو به د عمران خان سره ولاړ یې او انشاءالله د عمران خان دا سپاهي ستاسو ورور ستاسو ادا ورکر دا به انشاءالله ستاسو سره ودرېږي او ولاړ دی سره او دا د دې انشاءالله پر روان بجټ کې به زه ډیولپمنټل هر څه ختموم او دا ټولې پیسې به په فوډ سبسډي کې ورکوم انشاءالله او دا به ښایو دې خلکو ته چې موږ دا خلک خپل یوازې نه پرېږدو او تاسو ته انشاءالله چې دا څومره سخت حالات دي دا مهنګایي حالات دي انشاءالله دا به کنټرول کوو دا نه دی چې دا به نه کنټرول کېږي دا به خامخا کنټرول کېږي چې د الله مدد در سره وي او نیت دې پاک او د عمران خان غوندې کې لیډر در سره وي نو بیا ورک شي غمونه انشاءالله دا به سلې پال کېږي او دا مهنګایي به هم کنټرول کېږي انشاءالله ولدي دې نه علاوه زه د پېښور پر سیمه باندې ولاړ یم تاسو به وایئ چې یاره د پېښور دپاره څه کارونه روان دي په پېښور کې اوس د 142 ارب روپو ډیولپمنټل کارونه روان دي د څو د 142 ارب روپو ځکه چې دا پېښور زموږ د ټولو په شریکه دی زما پې هم حق دی ستا پې هم حق دی د خیبر پښتونخوا د ټولو خلکو پې حق دی دې نه به موږ خصوصي توجه ورکوو او د پېښور شکل به نور هم ښه کوو الحمدلله په دې 3 کالو کې چې موږ کوم کوشش کړی دی هغه ستاسو مخامخ دی او روان 2 کالو کې به نور هم کوشش کوو او د خیبر پښتونخوا د خاص کر د پېښور چې کوم ترقیاتي پیکیج دی دې له به نور هم ورکوو او انشاءالله 1 ارب روپۍ به په یو حلقه کې په دې کال کې لګوو انشاءالله دین علاوه ګوره د هر حکومت کار دا وي چې هغه د خپلو خلکو دپاره پلانینګ وکړي بدقسمتۍ سره په پاکستان کې څه پلانینګ نه و
خان صاحب چې کوم پلانینګ د ملک لپاره شروع کړی دی او موږ چې کوم خپل پلانینګ کوو ګوره دا زه د یو مثال در کومه په کلیاتو کې هلټن هوټل چې دی هغه جوړېږي 5 سټار هوټل دی د هغې مالک ما پسې راغلی و هغه وایي زه پېښور کې یو 5 سټار هوټل جوړوم ما یې ولې هغه وایي زما په کابل کې هم هوټلې دي په عراق کې مې هم هوټل دی وایي زه دلته ځکه هوټل جوړوم چې را روان وخت د خیبر پښتونخوا او بالخصوص د پېښور د کاروبار په حیثیت باندې ډېر پازیټیو دی او ډېر مخکې به ځي دا پېښور لکه څنګه چې پخوانی پېښور او تاشکند دا خبرې به کېدې کاروبار به یو کېدو انشاءالله هغه وخت را روان دی چې پېښور به دوباره کاروباري هب جوړېږي موږ ورته څه پلانینګ کوو موږ د پېښور نه لیفټ رایټ د ټول موټر ویل جوړو کم سی پیک روډ چې روان دی ویسټرن روډ چې کم د ګلګت بلتستان وای چترال برازي سواد موټر وی پېښور ته او بیا به دا ځي د پېښور نه ډي خان ته کم چې ګوادر ته ځي د دې نه علاوه چې کم زمونږ بل پروجیکټ دی خیبر پاس اکنامک کوریډور چې کم به د پېښور نه تورخم ته ځي او دا به بیا ځي سنټرل ایشیا ته دا پېښور را روان انشاءالله کاروباري او انډسټریل هب جوړېدو والا دی د دې مستقبل روښانه دی زما د دې بچي او د دې ځوان مستقبل روښانه دی بله خبره زمونږ ګوره دلته کمی دی د خوراک ډېر زیات په خیبر پښتونخوا کې ځکه زمونږ آبادي ډېر زیاته سیوا کېږي خو دلته موږ هر شی امپورټ کوو غنم زه امپورټ کوم چینی مو د اوس یو 10,000 میټریک ټن چې د چینی مو امپورټ کړی دا انشاءالله 2-3 ورځو کې به د چینی قیمت 90 روپو ته راورسي 85 روپۍ کیلو به دکاندار ته پرېوځي او 90 روپۍ به خلکو ته میلاویږي دې باندې چې څه سبسډي دی هغه د خیبر پښتونخوا حکومت سره دپاره اوچتوي د دې نه علاوه 5 لکه میټریک ټن غنم چې دي دا موږ څه کال امپورټ کړي د دې لپاره چې موږ د اوړو یا د غنمو دلته کې څه مسله را نشي نو دا ټول هر څه موږ امپورټ کوو د دې لپاره پلانینګ پکار دی زموږ سره یو طرف دی هغه 17 ډسټرکټ چې هلته کې موږ خپل فوډ باسکټ انکریز کول غواړو نو هلته کې به موږ دغه بیرل لینډ چې کوم دی دا به د اوبو د لاندې راولو او د اګریکلچر لپاره به تیاروو د هغې لپاره به انشاءالله موږ په ټریکیو ګومنظام ډیم د هغې چې کومه کمانډ ایریا ده 1,80,000 ایکړ ځمکه هغه به انشاءالله د 2023 پورې هغه به د اوبو د لاندې راشي او انشاءالله هغې کې به زموږ فوډ باسکټ د هغې سره ښه شي د هغې نه علاوه CRPC ډیفټ کینال کوم چې زموږ په لیډار باندې دی د هغې نه به انشاءالله 2,86,000 ایکړ ځمکه راځي د دې علاوه ټانګزام ډیم دی دغه علاقې کې تقریبا 100 لکه ایکړ ځمکه چې ده دا د اوبو د لاندې نه ده دا ایریګیټډ لینډ نه دی دا کې اګریکلچر پروډکټس کېږي انشاءالله دا زموږ پلانینګ دی چې پر روان شپږو کاله کې دغه ځمکه د اوبو د لاندې راولو او دا موږ چې کله چاته جاړو د غنمو دپاره کله چاته جاړو د چینو دپاره نو انشاءالله دغې سره به زموږ فوډ باسکټ چې دی هغه به انکریز شي هغې دپاره موږ پلانینګ کړی دی چې روان نسل ته دا مسلې نه وي اوس کله په اټک کې راته پاټک لګي کله راته څه مسلې راځي کله راته څه مسلې راځي انشاءالله د دې غلامۍ نه به دا ځان ازادو او د خپل روان نسل نه به فوډ باسکټ انکریز کوو چې د هغو ته د غنمو د خوراک هېڅ تکلیف ورته نه وي دا پلانینګ کول دي د دې نه علاوه په پېښور کې به انشاءالله تاسو ته موږ ټرشیر کیر لیول هاسپټل چې دی دا به دلته جوړو انشاءالله په PPP موډ باندې تا سره آلریډي صحت کارډ شته سره په دا باندې به هېڅ پیسې سلوټ نه راځي او په هغې کې به انشاءالله بهترین علاج دی د خیبر پښتونخوا او د پېښور خلکو ته میلاویږي انشاءالله هغه هم په پایپ لاین کې دی بیا ستاسو دا میسنګ لینک دی چې کوم به انشاءالله اخوا دا چې کوم خیبر پاس اکنامک کوریډور جوړېږي هغې سره به دا لینک کوو انشاءالله او د دې سره به د پېښور ټریفک ډایورټ شي دلته چې کوم رش دی د ټریفک چې کومې مسلې دي انشاءالله هغه به د هغې سره حل شي د هغې نه علاوه نادرن بایپاس دی هغه هم انشاءالله په هغې کار شروع شو ډېر چې کوم دلته ډېډ پروجیکټس دي په هغې هم کار شروع شوی دی او نور انشاءالله ستاسو نوي پروجیکټس هم را روان دي زما وروڼو خبره داسې ده چې زه درته بیا وایم بلکل سخت وخت دی موږ نه پټېږو د دې حالاتونه ځکه چې موږ پټ شو او خلکو ته نه مخامخ کېږو هغه چې دی هغو ګیدړ په غار کې ننوځي زمري چې دي د عمران خان ازملي کلاډیان چې دی په غار کې نشي ننوتی او هغه
هغه ازبرای ته جوړ کړو منځ کې ګیدړ وتښتېد انګلند ته هغه ګیدړ وخته او ان شاء الله د عمران خان چې کم کې لري دا به اوریجنل ازبرای دی او ان شاء الله د ازبري کردار به ادا کوي ان شاء الله او دلته چې د څومره مخلوق راغله کو دا اسم ځوانان دي کو یوت دي او د پی ټی ورګران دي کو د خیبر پختونخوا د دې پیښور خلک دي دا ټول صرف د دې پیښور خلک دي د دین نه د جنسدینه کافی راغلا نه د نوخان راغلا نه ول د درین راغلا نه ول د خیبر راغلا دا پیور د دې خار او د لیفت رائټ د پیښور چې کم کړی دي دا هغه خلک دلته راغله دا نه پکړای چې راوستي دي دا نه مدرسې ماشومان چې راوستي دلته نه دلته چې پیسې ورکړي دي اړیدار مزدوري دلته راوستي دي دا ټول د عمران خان هغه پیور کلاډیان دي کم چې دا عمران خان د 22 سال جدوجہد کې سره ولاړو وسره مخکې وسره ان شاء الله ولاړ به وسره کوي ان شاء الله ولدي زه یو سوچ کې خوب واسه کړم میدان ګرم کې شوا ایسے بارچی کو واسه आवाज राजी शासन मक्की मान तकड़ी शासन आवाज राजी دلته دا څومره یوت دا ایسر ځوانان ولاړ دي او نور چې کوم ځوانه کم ځوان طبقه ده په خیبر پختونخوا کې د هغو دپاره انشاءالله د هغو د کاروبارو دپاره د هغو ژوند کې اسانتیا راوستو دپاره انشاءالله هغو ته زه پیکیج اناونس کومه چې هغو را موږ بلا سود قرضې ورکوو او په خپلو خپلو به ودرو انشاءالله ولدي انشاءالله ګوره چینی به هم ورکوو غنم به هم ورکوو او دې ټولو خلکو ته چې د دوی څه حقوق دي هغه به ورته هم ورکوو انشاءالله ولدي د دې خلکو چې څومره حق دی په حکومت باندې او دا د حکومت وخت ذمهداري چې هغه خپل خلک فیسیلیټیټ کړي د خپلو خلکو لپاره اسانتیا پیدا کړي او چې څه دې هم کېدی شي अब इंशाअल्लाह دا حکومت چې دا به د خپل عوامو لپاره خامخا کوي د خپل وروڼو لپاره د خپل خویندو لپاره د خپل میندو لپاره د خپل ځوانانو لپاره د خپل مشرانو لپاره د خپل کشرانو لپاره انشاءالله ولري आखिर के ज د احساسونه د اجازت اغوستونه مخکې دا خو موږ دلته یو جلسه وکړه انشاءالله د پیښور په هر حال کې باندې نه پات جلسه کوو انشاءالله ولې خلکو دا خیال لري چې موږ شاته شو موږ پټ شو نه بالکل نه موږ انشاءالله نور په میدان ته راوځو
او په 13 تاریخ باندې زه کرک ته روان یم، د هغې نه بعد بلو ته ځم، د هغې نه بعد لکي مروت ته ځم، بیا به انشاءالله قبایل اضلاع ته ځم او په دې پوره دا یو کال چې دا پوره په دې خیبر پښتونخوا به انشاءالله چکرې وو، خلکو ته به خپل میسج ورکوو، د عمران خان میسج به ورته رسوو چې انشاءالله دا سخت حالات به هم تېر شي او راحت به هم راشي، په هره سخته پسې راحت وي او انشاءالله راحت را روانه ده، دنیا په امید خوړلی کېږي او زموږ په خپل لیډر باندې یقین دی انشاءالله او دا راحت به خامخا راځي د الله په مدد سره او عمران خان به راولي انشاءالله ورځي. په آخره کې یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ. بله جلسه به انشاءالله ارباب جاندار په موټروی باندې کې اناونس کړي انشاءالله ورځي. شوکت خان ووایه دا ټول ملګري به انشاءالله جلسې کوي. په آخره کې یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. پاکستان زنده